زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو د سو جمعونه موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په حواله سره خبره شروع کړې ده او نن تقریبا 14مه جمعه ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو. موږ تیر جمعه کې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق خبره کړې و. دا خبرم ذکر کړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غدری ورځې په غار ثور کې تیرې کړې او درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا په دې یو حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند تیر کړي ډېر په مشکل کې او ډېر په سختو حالاتو کې په دغه غار کې وو او د کلی متعلق چې به کومې خبرې کېدې نو د هغې دپاره د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم زوی و عبدالرحمن هغه به د ورځې ګرځېده او بیا به د شپې راته او شپه به د رسول الله مبارک او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کوله او چې کوم حال احوال به د کلی نو هغه به رسول الله مبارک ته وي او د خوراک دپاره بندوبست دا و چې عامر ابن فهیره دا غلامو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غړي بيزي او اوخان سرول نو چې کله به د شپونکي نور اخوا دی خوا شونه او ماښام ټیم به شو نو دی به فورا لاړ دغې غار ته به ورسېده او رسول الله مبارک ته به او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته به هغه روټۍ هغه خوراک او شوده هغه مخې ته کړه هغې وبس کړه چې کله 3 ورځې مکمل شوې نو بیا دا 4 کسانو یو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک سره دی بل په دغه زمانہ کې به چې چرته چا سفر کاو نو لارې به ډېرې زیاتې ګرانې وي لاره به چاته نه معلومېده چې دا لاره کوم طرف ته تلې ده او رسول الله مبارک مدینې منورې ته هجرت کاو نو دا لاره او فاصله هم ډېره وه په دغه وخت کې اوس خو څه ناڅه رانږدې شوې ده خو په دغه وخت کې څه کم 500 کیلومتره مزلو مدینې منورې ته ځکه په شاړو باندې به خلک تله نو د هغې د وجې نه لاره به اوږدېده نو په دغه وخت کې به خلکو ځان دپاره یو لاره ښودونکی کته هغه ته به وي چې تاله به زه 100 روپۍ پیسې درکمه او ته به ما ته لاره ښې نو عبدالله ابن ارطات دا د دغې زمانې د ټولو نه لاره ښودونکی هوښیار سړی لا ایمان یې نه دی راوړی یو دی ورسره او یو ورسره دغه غلام عامر ابن فهیره دی او چې کله دوی دې غار ته راتله نو دغه عبدالله چې د اوسه پورې لا ایمان نه دی راوړی دغې ته د خپل سواری او د خپلې اوښې هم حواله کړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې پلان کوي ورځ به موږ پسې راشي او بیا به د دې ځای نه موږ مزل او سفر شروع کوو. رسول الله مبارک او دغه کسان دیو روان دي په لاره باندې کافي حده پورې دیو مزل وکړو دی خوا د مکې چې کوم مشرکانو سردارانو هغې ته پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري خو زموږ نه وواته اوس د دې د مرګ دپاره څه طریقه جوړول غواړي چې څوک پسې لاړ شي او ایسته چې کوم دی نو قصه ولغوسه کړي نو طریقه کار یې څه وکړه چې انعام یې مقرر کړ انعام دا مقرر کړ که چېرې چا رسول الله مبارک یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دا روغ راوړ مونږ ته پیش کړ یا سر ورله راوړ په دې دوانو کې چې د چا راوړ یا د دوانو راوړ نو د هر یو کس په سر باندې دی 100 اوخان قیمتي 100 اوخان مقرر چې 100 اوخان به دا هغه ته میلاوي دا کسان وای ناستي په دې کې ناګهانه چې کم دی نو یو کس راورسېده د دیو مجلس ته او دیو ته داسې خبر ورکړه چې یاره په پلانکي ځای کې ما یو قافله ولیدله هغه روانه وه چېرته دغه خو به د رسول الله مبارک قافله نه وه د محمد قافله خو به دغه نه وه نو په دغه مجلس کې یو سړی دی او د دغې زمانې لوی بدماش دی سراقه ابن مالک نوم یې دی سراقه ابن مالک دغه بدماش وایي په دغه ټیم کې چې کله دې سړي مونږ ته خبر راکړه چې پلانکي ځای کې قافله روانه ده نو زه فورا پوه شوم چې همدغه د رسول الله قافله ده خو څه مې وکړه خلکو ته مې وویل چې نه دا هغه په دې طرف باندې نه دي تل او نیت مې دا و چې زه پسې لاړ شم هسې نه زما نه څوک مخکې شي او نعوذ بالله
زه به سر قلم کوم د دوانو 200 اوښان به راته میلاو شي. نو دی وایي زه د دغه مجلس نه راپاڅېدم، خلک خو مې په دې باندې دوکه کړه چې هغه نه د دغه بله قافله ده، بل څوک وایي. او خپلې وینځې ته مې وویل کور ته رالم چې زما اس چې کوم دی نو هغه تیار کا او د کوټې په شا باندې ودروه چې زه د خپل ګیټ نه ونه وځم. او ما چت ته پړوی کېښوده او په خپل چت باندې واوښتم، که په دروازه وتم نو زما کور دا چې کوم دی نو د کلي په منځ کې و، نو خلک به رامندې خبرېده. نو په چت باندې واوښتم او خپل اس ته سور شوم او توره مې راواغسته، ایسته روان شو. چې کله دوی مې رالاندې کړه په لار کې دا 4 کسان، نو ما اراده دا وکړه چې زه دوی قتل کړم. نو څنګه مې دا اراده وکړه نو دا سراقه ابن مالک په خپله وایي چې کلکه ځمکه ده، مضبوطه ځمکه ده، او زما د دې اس دا خپې دا لاندې په ننوتو باندې شوې، مخکې تګ یې نه شو کولی. اکدم ودرېد او لاندې خپې ننوتې. ما رسول الله مبارک ته درخواست وکړه چې د الله رسوله ته حق سچ پیغمبر یې، زما په حق کې دعا وکړه چې زه اوس را آزاد شوم نو بیا درته څه نه ویم. رسول الله مبارک وایي چې زه ټیک ده، وایي زه چې څنګه دعا وکړه زه را آزاد شوم. بیا مې اراده وکړه خو زړه کې مې دا و چې دا خو چې کوم دی نو 100 اوښان دي، 200 اوښان دي. بیا مې د حملې کوشش وکړه، بیا مې اوښ چې دا اس چې کوم دی نو په دقه ځمکه کې ورخښ شو. مخکې لږ خښ شوی او بیا د دې سینې پورې وایي خښ شو، دا خپې ټولې ورښکته شو. بیا مې سوال وکړ رسول الله ته چې که په دې ځل دې معاف کړم نو بیا څه نه ویم، بیا نه درځم او ستا نه به خلک زه شړم. وی ښه. رسول الله مبارک خو رؤوف و، ډېر مهربانه و، ډېر شفقت والا انسان. وی ټیک ته ځه. بیا راووتم نو بیا راته دا اوښان رامخې ته شو چې 200 اوښان دي او 200 د اوښ قیمت چې کوم دی نو نن سبا لکه چې یو موټر در سره چې یو اوښ در سره 200 موټرې دي په دې زمانه کې. وی په درېیم ځل مې بیا اراده وکړه، بیا ښه ورډوب شوم. رسول الله مبارک ته مې وویل چې ته د الله رسول یې، زه ستا سره لیکل کوم، د دې نه بعد به زه بلکل ستا طرف ته نه درځم، او چې کوم شاته خلک په تا پسې راځي نو هغوی ته به زه لاره غلطه ښیم، هغه به ستا د لارې نه زه لرې کوم. په دې ځل مې معاف کړ. رسول الله مبارک بیا معاف کړم، وایي چې په دې پیر در سره لیکل کوم. نو د سرمن یو ټوټه و په هغې باندې زما نه لیکل واغسته چې زما او ستا په منځ کې سوله شوه او زه به چې کوم دی نو تا ته نقصان نه در کوم او تاسو به ما ته هم نقصان نه راکوئ ځکه 4 سړي یئ، او شاته خلک چې را روان دی نو هغه به زه ستاسو نه منع کوم. او زه په دقه طرف را روان شوم واپس. خو چې کله را روانېدم نو رسول الله مبارک ما ته ووایي چې دا سراقه زی خو زی خو ستا په سر باندې زه د کسرا تاج اینما، د سرو زرو تاج اینما، او ستا په لاس کې زه د کسرا د باچا بنګړي اینم د سرو زرو. نو ما ورته ووایي چې 4 کسان یې او د لوږې وسم نه رسي چې ختمه یې کوي، او ته زما په سر باندې د کسرا تاجونه یې او په مټو کې مې د کسرا بنګړي یې، عجیبه خبرې کوئ. او زه ته را روان شوم. چې کله رالم وخت خو بیا ډېر تیر شو. دا منځ کې دا خبره راته لږه دې ته راولمه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور کله راغی نو دا سراقه ابن مالک چې کوم دی نو د بیا وروسته ایمان نه وړی. نو عمر فاروق رضی الله عنه په دغه کسرا په دغه علاقه باندې حمله وکړله. چې حمله یې وکړه دغه ځای ټول پته کړ او اعلان یې وکړ چې هلته کې کوم ګورنر دی زما د طرف نه، هغه ته دا اطلاع میلاو شي چې د کسرا کوم تاج دی او خپل ذاتی د استعمال خاص سامان دی هغه ټول د ما ته حاضر شي. هغه ګورنر و هغه ټول په ډډي کې بند کړ او ټول ارسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راوړ. چې عمر فاروق تعالی عنه راوړ هغه وکړه نو تاج پکې پروت و، نور سامان پکې هم ډېرو خو بنګړي پکې نه و. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه واپس سوال جواب ولېږه چې زما د پیغمبر خبره غلطه نشي کېدی، د دې نه بنګړي چېرته ورک شوي دي، لاړ شئ دا بنګړي وګورئ. په دویم ځل باندې چې هغه کسان لاړ او تفتیش یې وکړه معلومات نو په یو سامان کې هغه بنګړي پراته و د کسرا د باچا او هغه یې راوړه.
چې کله راوړ نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې یو غټه اجتماع مقرر کړه، ټول خلک راجمع کړه او بیا د سراقه ابن مالک هم راوسته چې زه د پیغمبر محمد رسول الله ارمان پوره کوم چې تا ورته وي چې ستاسو دومره وس دس نه رسي چې خپل لوږه ختمه کوي، نن د پیغمبر هغه خبره زه پوره کوم. سراقه راوسته په سر ولا د اق سرو زرو د کسرا تاجم کې خود او لاسونو ته وته هغه بنگلي هم ورواچو. بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په مخ کې باندې روان دی، په لار کې مختلف قسم حالات راځي، بلکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې 3 ورځې موږ مسلسل سفر وکړو او د عربو ګرمي چې څوک تلي هغه ته معلومه ده، موږ ډیر زیات ستړي شو. رسول الله مبارک ووی چې د دې علاقې نه ځان وباسو وسینه څوک راپسې رشات نه راشي. په یو ځای کې رسول الله مبارک ما ته ووی چې زموږ سفر خو ډیر زیات دی، ته داسې مهرباني وکړه دلته کې د چا څه کور وګوره نږدې علاقه کې چې هلته کې ورشو او د هغو نه چې کوم دی نو څه شوده یا بل څه شی هغه واخلو، آینده چې کوم دی نو خپل ژوند پې تېر کړو، سفر ډیر دی. نو مخامخ څه خیمې ښکارېدې، موږ تپوس وکړو نو چا راته ووایي چې دا د ام معبد دا ډېره یو سخي ښځه ده، یو هوښیاره ښځه ده، ایمان یې نه دی راوړی، کافره ده، خو د دې دا کور دی ورشئ دغلته کې چې کوم دی نو دا به تاسو له څه درکړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه نور اصحاب چې څومره وو ملګري هغه ورله نو د ام معبد ته وی چې موږ له خوراک څه پکار دی که په پیسو راکې که اسې راکې. نو ام معبد وایي رښتیا ډېره سخي ښځه وه، هغې ورته وویل چې زما چې څومره چیلۍ دي هغه بهر تللي دي او شپونکي بولي دي او خاوند مې هم په کور کې نشته دی، تاسو دلته کې انتظار وکئ، شپه وکئ، آرام وکئ، چې کله هغه چیلۍ راشي تاسو له به زه چیلۍ حلاله کړم، تاسو له به زه خدمت وکړم، تاسو له به زه خوراک درکړم. رسول الله مبارک ته وی چې ساری ګونه په ګوټ کې یو چیلۍ ولاړه ده او دا چیلۍ چې کوم دی نو ټپه ټیپه د ډېره کمزورې ده. رسول الله مبارک ته وی چې چیلۍ خو دغه ولاړه ده. نو دا ام معبد ورته وی چې ته نه ګورې دا شخوند نه وایي، نه ګورې دا شخوند نه وایي. وی چې ولې؟ وی چې دا خو بیماره ده ځکه شخوند نه وایي، که چېرې دا ښه وی نو ما به د نورو چیلو سره لېږلې وې، او دا خو وچه ده کمزورې ده، په دې کې پی نشته دی. وی چې ته ما ته صرف اجازت وکړه لږ ورته ما ورپرېږده. وی چې تاسو خو د لرې خلک یې د بیزو په معاملاتو نه پوهېږئ او دا کار نه کوي، دا ستاسو کار نشي کولی. رسول الله مبارک اصرار وکړ نو وی چې صحیح دی اجازت دی. وی رسول الله مبارک د حد نه زیات د لوښي مطالبه وکړه چې دا غټ لوښی مال راواخله. نو په دغه ټیم کې ام معبد په خندا شوله چې تاسو د بیزو د معاملاتو نه خبردار دومره شوده نه کوي او دا خو وچه ده. رسول الله مبارک یا غټ لوښی واغسته او په دې غولانځو ورته لاس راښکوده چې څنګه په غولانځو ورته لاس راښکوده نو بیا یې عامر ابن فهیره ته ووایي دا خادم چې کوم دی غلام ده ته یې ووایي چې راشه اوس یې ولوشه. ده پې شورو واچوله، شورو پې واچوله هغه ټول بالټی چې کوم و هغه ټول د پیو نه ډک شو او دې بیزې شخون هم شروع کړ، یعنې ښه شو الله وله صحت هم ورکړه. چې کوم څاروی بیمار هغه شخون نه وایي، چې شخون وایي نو هغه روغ. بیا دې ام معبد ته رسول الله مبارک څنګه چې مخکې ما وویل ډېر شفقت والا و، ډېره مهربانۍ والا و. نو داسې یې ونه وایي چې دا خو ما لوشلي او د خدای په قدرت ما پکې راوستي دي او لهذا زه به اوس دا ټول اخلم. نه، اول ام معبد ته ووایي ته ترې وسکه، هغې ته وسکل، وی بیا په ټول کور والا باندې وسکوه، ټول کور والا ته وسکل، هغې به د خپلو ملګرو باندې وسکل او ماړه شو پې، لکه په یو ګیلاس شودو باندې ګوره څوک مړېږي نه چې دومره مزل یې کړی، هغه څومره شودو. او بیا په آخره کې رسول الله مبارک په خپله وسکل او بیا یې ام معبد ته ووي چې بل لوښی راوړه، بل لوښی یې ول هم ډک کړ او هغې ولې دا ورکاوالی یې کوته. رسول الله مبارک په خپل لار باندې مخکې روان شو. څه وخت تیر شو نو دا خاوند راغی کور ته، چې ښځې دا لوښي د څه نه ډک دي، شوده خو نه و، څاروي خو بار تللي دي. ښځې ورته وویل چې دا خو داسې یو ځوان راغلی و
په دې لار باندې تیرېده او هغه داسې یو کار وکړ چې د مدینې د مکې مکرمې نه چې کوم ځوان هغه خلکو را شړلی دی او هغه دی نه تنګ شوی دی او هغه راغلی هغه به نه وي چې داسې صورت او داسې شکل او دا وی خاونې وي چې همدقه او حتی تر دې پورې چې کله رسول الله مبارک را روانېده نو په دغه ټیم کې په مکه مکرمه کې یو پیری आवाज وکړ یو پیری आवाज وکړ आवाज کې څه وایي چې اے خلک په هغه دوو انسانانو عظیم شخصیاتو باندې د الله سبحانه و تعالی رحمت یو په هغه باندې دی مهرباني چې هغه د ام معبد کور ته ورننوتل او چې ورننوتل نو هر ځای رڼا شو او د ځان سره هدایت هم الته کې ویول خلکو به یو خوا کتل بل خوا کتل خو په مکه مکرمه کې وسوخ کارېدنه نو دا مورخین لیکلي دي چې دا یو پیریو او دی پیری اعلان په دغه ټیم کې ځکه وکړه چې د ام معبد دا کور په دې ځای کې چې دغه خلکو بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورتک کا او ورتله پسې چې خپل بدل تی واخلو یا راونیسو یا څه رسول الله مبارک دومره لاره توی کړو چې هغه رانیولې نشو رسول الله مبارک د هغه د علاقې نه وته نو ام معبد رسول الله مبارک دا معجزه چې کړې ولې ما چې کوم دینو مسلمانه کا او ماته د کلمه وایي چې ایمان نه وړم ام معبد په ټیم کې ایمان نه وای چې کله خاوند راغی او خاوند پر رسول الله مبارک پسې شاته ور روان شو نو خاوند رسول الله مبارک ته وی چې ماته کلمه وایي ایمان نه وړم ایمان هغه هم راوړ بیا په مخ کې باندې تک کېدو حتی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته نږدې شو چې مدینه منوره ته نږدې شو نو دا خبر ډیر زیات عام شوی ډیر خور شوی چې دسی یو دو ځوانان دي او د هغې په سرونو باندې د مکې مشرکانو او مشرانو سردارانو 200 اوښان مقرر کړي نو په مدینه منوره کې چې کوم لوی بدماشو او لوی قاتلو نو د هغه نوم بریده اسلمي داغه بریده اسلمي نوم وای دا بریده اسلمي را مخامخ شوی او د ځان سره او یا کسان راوستیو د دې لپاره راغلی چې نعوذ بالله رسول الله مبارک او داغه ملګری به قتل کو ابوبکر صدیق او دا انعام به کوم دی نو موږ تخپل نو مکو نو چې څنګه را مخامخ شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چونکه مختلف قسمه سفرونه به کول نو دې پیژاند رسول الله مبارک ته وی چې دا بریده ده د اسلم د قبیله سره تعلق ده او دا الله رسوله دا دلته کې لوی بدمعاش ده رسول الله مبارک کو یو لوی هستی و یو لوی روب ول الله ورکړو نو چې څنګه ور مخامخ شو نو لول دشمن په سړي باندې आवाज کوي لول غل په سړي باندې आवाज کوي خو فورن رسول الله مبارک ډیر په روب سره आवाज وکړ چې من انت تسوکی و د دې ټکی سره په بریده اسلمي باندې رپرپه تعریف چې زه بریده ما فورن رسول الله مبارک ابو بکر صدیق ته وکتل او وی ورته چې زمون کار به الله یخ کی زمون کار به الله یخ کی بریده د برد نه وته برد یخنی ته ویل کی نو الله د رسول الله مبارک بزین کې دا خبره واچوله چې هغه خپالي ونیو زمون خلک بد پال نسی کنه بد شګونی کوي دا خزه کور دراله چې دا راغلن وای خورزم نه لیدل دا ګاډه چې می غسته نو خورزمي نه لیدل دا غلطه خبره ده بد پالي باندې نسی خپال باندې نسی رسول الله مبارک خپال ونیو وی بریده نوم ده بریده د برد نه وته ده زمون معاملې یخ شوا دا سره به یخ شي دا مونږ تسویل نشي وی بیا رسول الله مبارک تاسو وکړه چې د کوم قبيله سره تعلق ده نو هغه ته وی چې د اسلم قبيله سره تعلق ده وی چې ها رسول الله مبارک مخ راواړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې معاملې زمون ډېر هم په امن کې شو چې ولی دغه چې دا اسلم د اسلام نه وته د اسلام امن ته وای چې معاملې زمون د امن شو وی بیا ته تاسو وکړه چې په اسلم قبيله کې د کم شخص سره ستاسو تعلق ده نو هغه ته وی چې د سهم قبيله سره می تعلق ته د سهم قبيله سره وی ښا رسول الله مبارک بیا مخراواړه ابو بکر صدیق ته
چې الله بدلته کې زمونږ د پاره د اسلام لویه حصہ مقرر کی سهم حصے ته وای نو د ار یو ټکی نه الله سبحانه و تعالی د رسول الله مبارک په ذهن کې هغه خشګون او خپال چې کوم دینو هغه واغست او مقصي وشولا او دغه بریدا اسلامي په اخره کې رسول الله تسوي چې زرا وته استاد قتل د پاره وما او ما ته دا ویل شو چې 200 اوخان تا ته ملاو شي کدا سره او دا بل ملګری دی ولا واجو قتل لیک خو نن چې ستا مخ ته ما وکته نو دا مخ د دروغجن نشي کېږي لہذا په دې ځای باندې ما ته ایمان کلمه وایي چې ایمان نه وړم بریدا اسلامي په هغه ځای کې هم ایمان نه وړ او کوم او یا کسان چې د رسول الله مبارک د سر د وړو د پاره راوړیو هغه هم پر رسول الله مبارک باندې ایمان نه وړ او دغه کسان د الله سبحانه و تعالی په فضل سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې روان شو چې کله مدینه منوره ته نږدې شو نو د مدینه منورې دوه طرفونه دي یو لاندې ځمکه ده یعنی داسې چړایي دا ټوله مدینه منوره یک طرفه داسې ده داسې رسول الله مبارک د لاندې د طرف نه رانغی د بره د طرف نه راغی تاسو خو اکثر خلک تلي هلته کې چې کوم قبا مسجد جوړ شوی دی نو دغه قبا مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول ورننوت نو دغلته کې یو قبیله اوسېده بنو عمرو بن عوف رسول الله مبارک په دغه قبیله باندې ورغی او دا دغه قبیله چې کوم سردار او مشر نو د هغې نوم کلثوم ابن حزم رسول الله مبارک د دغه کلثوم ابن حزم سره ایثار شو دغه ته ډیر زیات د ایمان نه وړو او ډیر مینت ورته وکړي چې رسول الله مبارک زما سره میلمستیا قبول کړه رسول الله مبارک د سره قیام وکړ او اولنې چې کوم کار الته کې وکړو ګور رسول الله مبارک د ځان د پاره د سر د سوري زیم لانه کتلې او اول چې کوم کار وکړو نو هغه یې وکړو مسلمانانو ته وی چې دلته کې یو مسجد قائم یو جماعت قائم چې زمون ټول اجتماعي امور په هغه جماعت کې چې کوم دینو ترلاسه کی رسول الله مبارک په خپل صحابه کرام فرمایي رسول الله مبارک په خپل او غباندې مبارک باندې ګټه راغستې و او راوابه چولاو د مسجد په هغه ځای کې به گزاره کړ او صحابه کرام به وتوي چې د الله رسوله موږ د څه لپاره یو موږ به راوړو ته صرف دلته کې کېنه رسول الله مبارک بسوي تاسو خوخه نه ده چې زه د الله یو شکرګزار بنده جوړ شم الله پاک ماته نور نعمتونه راکړي دغه کار به په خپل ترلاسه کاو دغه جماعت جوړ شو او دغه جماعت نوم یې کړی خو مسجد التقوا او دومره عظیم جماعت جوړ شو په قرآن کې الله سبحانه و تعالی صفت کوي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ندغا عظیم مسجد چې نن سبا ما ته څه باندې یادو په مسجد قباء باندې یادو او دومره عظیم نعمت او دومره عظیم اجر ورته الله د مسجد ته حاصل کو چې رسول الله مبارک بخفو چې ګوره د مکه مکرمه نه زرالم الته کې ومن عمره کوله الته کې به طوافونه عظیم اجر به ملاوي دو په دې ټکی باندې بخفو نو الله سبحانه و تعالی وحي ورته وکړه زما پیغمبره محمد کته یاستا امت په دې مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکي نو زبدا دسی وګرځم لکه چې هغه قبول شي عمره کړ تاسو اوس کتلی الته کې زین ملاویږي نفل د پاره چې لال شي کله مسجد قباء ته او رسول الله مبارک سره دسی مینا و د مسجد سره چې هر هفته په ورځ باندې رسول الله مبارک کله پیدل او کله په سواری باندې هغه مسجد قباء ته بیا دغه کې وخت تیر شو رسول الله مبارک چې دغه مسجد دغه آباد شو تقریبا بعضی علما وایي 14 ورځې تیر کړي بعضی وایي 15 ورځې تیر کړي بیا رسول الله مبارک بنو سلیم یو قبیله وا الته کې راغی او الته کې اولنې د جمعې مونږ پړاو جمعې مونږ مخکې پر شوو په دې موقع نو شرایط نو جوړ شوی جمعې لپاره شرط دا دی چې دارالاسلام به خلق وډيري جماعت به اوچتوي زیب ماحول به سازگار وي نو هغه ماحول نو پرووایډ شوی د دې په بنا سره رسول الله مبارک په بنو سلیم کې الته کې اولنې موږ کوم دین رسول الله مبارک وکړو د جمعې او بیا د هغه ځین رسول الله مبارک خپل سفر جاری وساته مدینه منوره ته راغی د خلکو انتظار و چې رسول الله مبارک به کوم ځای کې قیام کوي د خصکور نشته رسول الله مبارک ته وی چې زما اوخه چې کوم دین تاسو یو طرف ته بل طرف ته منع کاږي رسول الله مبارک چې وکړه په دې اوخه باندې ته
نو ماشومان به وي هذا رسول الله حقا یو بل ته وي چې هغه مونږ چې خبرې اورېدې چې رسول راغلی دی نو هغه دا رسول دی دا رسول دی دا رسول دی نو رسول الله مبارک به رانږدې کړه دسي چې تاسو زما سره مینه کوئ تاسو زما سره مینه کوئ نو هغه به ورته وي چې دا الله رسول ډېره مینه در سره کوو او دا ماشومان یې راوتې وي او د دوی سره تمبل ورسره وي او دا شعرونه به وي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا چې په موږ باندې یو نور راختلی دی یو سپوږمۍ راختلې ده او دا اوازونه او دا خوشحالۍ وي رسول الله مبارک به هم هغې ته وي چې زما هم ستاسو سره مینه او محبت دی خپل کلی مې پرېښود ستاسو دپاره دلته رالم نو چا به یو طرف ته د رسول الله مبارک اوښه راښکو ده چا به بل طرف ته رسول الله مبارک ورته وي پرېږدئ فانها ماموره دا پرېږدئ دې ته حکم شوی دی چې دا چېرته کېناسته زه به هلته ځم نو دا اوښه را روانه وه او د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخې ته دا اوښه وی اکدم کېناسته او بیا اکدم پاسېده دا ځمکه به یې بوی کوله واپس راغلی په حقه ځای باندې واپس کېناسته چې څنګه هغه اوښې کېناسته نو مخامخ د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه هغه کور و دغه کور اوس چې کوم دی نو هلته یو نښه هم شته الله دې مونږ ټول بوځي او چې هغه نښه مونږ ووینو کله چې د مسجد نبوي نه راوځي او جنت البقیع ته ګوري نو په دغه ځای کې د هغې د نښې دپاره یو نشان لګېدلی دی دقه د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور و اوس دغلته ولې دا اوښه کېناسته څه وجوهاتو بل ځای کې ولې کېنناسته ان شاء الله تعالی دا به آینده جمعه کې وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين